د جمعې مبارکه ورځ د غواړئ چې دعاګانې مو الله جل شانه قبول کړي. څه چې تاسو د خپل رب نه غواړئ هغه درته الله قبول کړي او الله درته درکړي. الله دې زموږ ستاسو ټولو دعاګانې قبول کړي. حدیث مبارک کې راځي چې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت داسې دی چې په هغې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. د قبولیت ګړۍ ورته ویل کېږي، یعنې هغه وخت چې په هغې کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. د دغې وخت په باره کې مختلف اقوال دي. څوک وایي چې دا د سحر وخت دی، څوک وایي چې دا د خطبې وخت دی، څوک وایي چې دا د جمعې لمونځ نه پس وخت دی. مختلف اقوال دي، تقریبا د 40 نه زیات اقوال دي پکې. خو هغه وخت چې په هغې باندې اکثر علماء کرام متفق دي او د اکثرو رایه دا ده چې هغه وخت د مازدیګر لمونځ نه پس دی. کله چې د مازدیګر وخت په ختمېدو شي او د ماښام وخت را په داخلېدو شي، یعنی په دغه وخت کې چې د ماښام او د مازدیګر ترمنځ کم وخت دی، په دغه وخت کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. په دې باندې اکثر علماء کرام دا متفق دي. نو که غواړئ چې الله جل شانه ستاسو دعاګانې قبولې کړي، څه چې تاسو د خپل رب نه غواړئ الله جل شانه یې درته درکړي، ستاسو دعاګانې قبولې کړي، نو د مازدیګر لمونځ نه پس تاسو کښېنئ، ذکر اذکار وغیره کوئ. او په دغه وخت کې چې کله وخت ماښام ته کم شي، وخت کم پاتې شي، په دغه وخت کې لاس اوچتوئ، د خپل رب نه دعاګانې غواړئ، خپل حاجتونه الله جل شانه ته مخې ته کوئ، د خپلو ګناهونو استغفار کوئ. انشاءالله العظیم الله جل شانه به ستاسو دعاګانې قبلوي. دغه پیغام نور ملګرو سره هم شریک کړئ. د جمعې مبارکه ورځ ده، دغه وخت مس نه کوئ، درنه لاړ نه شي، تر لاسه یې ور نه کوئ، د دغې وخت ټول اهتمام وکړئ.